بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. ډاکټر صاحب را سره یو ځل بیا چې نو موجود دی په ګورنمنت میډل سکول کوشمنال کې موجود یو. په هغې حواله باندې به سره خبرې کوو چې دلته څه مسله ده په دې سکول کې. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی ډېر مننه چې تاسو راغلی او زموږ په دې وران روډ باندې دا سکول چې اصل کې دی نو دې بابت موږ چې کوم خپل ډیمانډ یو یا ضروریات وایي یو ضرورت زموږ دام دی څنګه چې موږ هاسپټل یادو څنګه موږ روډ یادو دغه شان دا سکول دی. اصل کې سجاد بھائی د دې سکول PC1 تیار شوی و، سټرکچر یې تیار شوی او د ډیمالش کېدو مطلب چې دا لږ ختم کی او دې کې دا دوباره رینیو شي، دا دوباره جوړ شي. د دې لپاره جوړ شي چې دلته اصل کې په دې دره کې د ډراپ اوټ ریشو بې انتهایي سیوا ده. نو هلته د 5 کلاس نه چې هلکان فارغ شي هغه دلته شپږم کلاس کې راځي نه. اوس به تاسو موږ د کلاس ته ایریا مو ښیو چې کلاس څومره کنجسټډ دی. فریلی مومنټ سټوډنټ نشي کولی، جب کله مومنټ نشي کولی دغه ټیچر لیکچر ډیلیوري به لیکچر څه ورکړي خو په دې کې چې بلته څنګه ځم دلته به څنګه راځم. نو لیکچر دپاره دا لیکچر د خپل دغه وي میتډالوجي وي څه اصول وي داسې خو نه وي. دا دلته کوم سیستم شروع دی که اوس زه تاسو ته ډېره پاترې وښیم ښه نو د هغه PC1 دی راواغستو امیرزیب نوم یې دی د کولیاړی دی او هغه راواغسته په ښایسته بابا کې هغه PC1 هلته یوز کړو هلته دغه جوړ کړو سکولو. موږ دا نه وایو امیرزیب وکړو ښه یې وکړو. د کولیاړی خلک هم دا زموږ خلک دي موږ دا ټول یو خلک یو. نو دغه خو درانه ویوړو نو په ګورنمنټ کې که نه نو چې په ګورنمنټ کې نو کم از کم دا خو رینیو که که نه ډیمالش کېدو ته PC1 واغستل در کېښو. نو اوس موږ دوی له پکار دي چې دوی موږ ته په نان ډیولپمنټل کې په ایمرجنسي بیس باندې به دې کې په ایل شیپ باندې ښکلی سکول راځي، بلا شیپونه به دې کې جوړېږي ځکه چې زموږ سره بره هلکان فارغېږي زیاتو لاندې پکې ځای نه وي. د دې دا کوم بلډینګ چې دی دا ډیمالش کوم د دغې د وجې دې بلډینګ که تاسو سره کیمرمین وښیي نو د دې د پاترې ټولې چتې شوي دي هغه دا هیډ ماسټر صاحب دا دغه دی فیکلټي روم دی د ټیچرز او د دې نه پاترې چتې شوي دي چې باران شي نو دوی به څه کوي. نو کم از کم های لیوله خو جدا خبرې دي خو د میډل د بلډینګ دا کار دی. نو چې بلډینګ په دې حالات وي نو زه وایم کم از کم د دې قوم سره دا زیاتې دی او دې علاقې ته میډل سکولونه دلته په دې علاقه کې یا په دې دره کې دوه دي. یو د پنغاړې یو میډل سکول دی یو دا دی. نو دا دواړه میډل سکول چې دی دا نشي کور کولی. که زه بله خبره سجاد صاحب تاسو ته وکړم دلته پرایمري سکول دی او پرایمري سکول نه چې ماشومان فارغ شي نو څه خو دلته هغه کلچر بیس باندې هم دومره خلک توجه نه ورکوي ایجوکیشن ته. څه چې ته دا وایه چې جنکو سکول شته نه د ګرلز او هغه به راځي هلک سره به دلته شپږم کلاس کې کښېني یو ځای نشته دومره کنجسټډ دی کنجسټډ به ناسي میل فیمیل او دا خو موږ ته اسلام هم وایي چې کم از کم ایون که هغه خور رور ولې نه چې دا 7 کالو شي دې ته به ته یو شان څیز نه اخلي ځکه چې هغه پې جګړه جوړوي بوي دا زما چپل دی بل بوي دا زما کپړې دي او اسلام جګړه نه خوښوي موږ دین جګړه نه خوښوي مذهب نه خوښوي. نو د دې وجې دغه منه دی کم از کم چې د 7 کالو وي خور ور وي هغه په یو کټ کې خلک دا اکارډینګ ټو اسلام چې دا ورته په یو دغه کې په یو ځای به یې نه پرېږدي. نو تر شپږم ماشومه خو دومره وړوکې نه وي او ته راولې په دې کنجسټډ ځای کې کښېنئ. نو د میډل ښه مسله ده کم از کم دا سکول دې موږ تر دې دا ډیمالش شي او د دې دوباره موږ تر دې دا بلډینګ دوباره جوړ کړی شي. که های کېدو چانس پکې وي موږ ترې های کېده ځکه چې بټاړې نه به موږ خلاص شو. دا خوړ او دا وران روډ ایون که دا جوړ هم شي دا روډ نو بیا هم پوره فاصله ده ماشومان یې واړی. او دویم کوم زموږ چې جنکو کوم میډل سکول دی موږ ته پکار دی چې میډل سکول موږ ته جوړ شي. که د ځای مسله وي د بل څه مسله وي زه خو ښکاره سړی یم د درې بچی یم دا ټول خلک مې پېژني دلته مشران دي برې دره کې موږ به ټول د خپل مشران به ورسره کښېنو موږ د کشران به ورسره که زموږ څه انپوټ پکې موږ به ورسره کښېنو دغه څه مسله به نه وي خو د ځای او د بل څیز خو چې موږ ته دا مسلې دا حل شي او زموږ دا کوم دا جنریشن چې دی چې دا نور د دې دغه نه راوځي چې بیا هلته ځي یا کلچې خرڅوي یا نور نشې کوي ځکه چې تېر شوي ظلم ما را دې ځای نه 2-3 هلکان د فاونډیشن کې بیا ویستو او لاندې علاج روان دی. نو اوس هم هلته دي اوس هم اصله امامتي کوي. نو موږ وایو چې کم از کم دا ریشو کمیږي بیا ځکه چې هغوی دلته ودونه هم بیا زر کېږي نو ماشومان وي ماشومان بیا چې پلار یې به دې طریقه وي نو ماشوم هم دغه شان ګرځي د معاشرې لپاره هم د سر درد دی او زموږ د ټولو دپاره بیا د سر درد ګرځي. په کار دی زموږ په دې څیزونو باندې فوکس وشي او کلاس خو به دې تاسو ته وښیي چې دا کلاسونه څومره دي دغه څومره دي. قدرمنو کتونکو ډاکټر صاحب د میډل سکول ګورنمنټ میډل سکول کوشمنال په حواله خبرې اترې وکړې او بلډینګ هم چې دی نو خوندناک نه دی او نورې چې دی نو تعداد پکې هم سیوا دی نورې خبرې اترې تاسو ټولې واورېدې. یقینا چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. الله په امان.